یو ځل یو ازمري د سپي نه تپوس وکړو چې سپیه موږ ته ووایه انسانان کوم قسم مخلوق دي، ځکه رستا زندگی چې کومه د انسانانو په منځ کې تیریږي، انسانانو سره رستا زندگی تیره شوه، موږ د انسانانو باره کې ووایه چې دا کوم قسم خلک دي. سپي ورته ووایي چې انسانان چې یو کس کمتره ګڼي نو هغه له وایي ته سپی یې. لکه زما مثال هغوی دپاره داسې دی چې زه یو سپک مخلوق یم، چې کله یو انسان هغوی له سپک ښکاري نو هغه انسان له وایي چې زه سپی یم ته سپی یې. بیا ترې هغه ازمري تپوس وکړو چې چېرته تا دوی بچي خوړلي دي؟ سپي ورله ویې نه، هېڅ کله هم ما دوی په بچو حمله نه ده کړې. بیا ترې ازمري تپوس وکړو چې چېرته تا دوی وینه څکلې ده، د انسان وینه یې چېرته ټیسټ کړې ده، دا کوم څوک چې تا ساتي؟ دا زه د پالتو سپي خبره کوم، هغه سپي خبره کوم کوم سپی چې خلک په کورونو کې ساتي. نو سپي ورله ویې نه، هېڅ کله هم ما وایي تا چېرته دوی په مال مویشي باندې حمله کړې ده؟ سپي ورله ویې نه، هېڅ کله هم نه، بلکې ما دوی حفاظت کړی دی. بیا ترې ازمري تپوس وکړو چې چېرې تا ورسره دوکه کړې ده؟ سپي ورله ویې نه، هېڅ کله هم ما دوی سره دوکه نه ده کړې، بلکې انسانان ما یو وفادار ځناور ګڼي. بیا ترې ازمري دوباره بل تپوس وکړو چې دا راله ووایه که چېرې موږ په دې انسانانو باندې یا دوی په مال مویشي باندې حمله کوو نو ته به څه کوې؟ نو سپي ورله ویې افکورس زه به هغه انسانانو هم بچ کوم او د هغوی مال مویشي به هم حمله بچ کوم او زه به تاسو سره د هغوی په سر جګړه کوم. نو دې ځای کې ورله ازمري یو ډېره د کمال خبره وکړه. ازمري ورله ویې ګوره ته د هغوی دپاره څومره قربانیانې ورکوې، هغوی له ته یو سپک ځناور ښکارې، لکه هغوی د ستا مثال چې چاله ورکوي لکه یو کس چې کمتره ګڼي نو یې ورله وایي ته سپی یې. او ګوره زه د هغوی بچ کوم هم نه، زه سره دوکه کوم، زه د هغوی په بچو حمله کوم، زه د هغوی په مال مویشي حمله کوم، او چې مال انسان چېرته مخامخ راشي زه په هغه باندې ضرور حمله کوم. او د هغوی په نظر کې زما قیمت څومره زیات دی، هغوی ماله یو ډېر بهادر ځناور وي. او انسانان چې کوم دی چې کوم انسان بهادر یو هوښیار نو هغه له ازمری وي، او کوم انسان چې مطلب حقیر وي کمتره وي نو هغه له سپی وي. نو ته ګوره ای سره اوسېږي، د هغوی ډیفینس کې، د هغوی بچاو کې، ای د خطرو نه بچ کې، ای سره وفاداري کې، او بیا هم ورله سپک ښکاري. او موږ پرې حمله کوو، موږ یې خورو، موږ د هغوی بچي، د هغوی مال مویشي، په هر څه باندې موږ حمله کوو او موږ ورله بهادر او هوښیار ښکارو. ای خپلو کې د یو بل له چې د بهادر او د هوښیارۍ مثال ورکوي نو دا خو سم ازمری دی، زما را بچی خو سم ازمری دی او چیتا دی او تا له څومره سپک ګوري. اوس د دې واقعي مقصد څه دی؟ لږ کمنټ کې راله ولیکئ. مقصد یې در سره زه شیر کوم، خو تاسو راله هم کمنټ کې د دې ټولې واقعې را څومره خبرې چې درله د سپي مه وکړې او د ازمري مې درله وکړې، د دې مقصد د دې نه تاسو څه سبق اخلئ؟ زه درله کلیر کوم چې د دې مقصد صرف دا دی چې انسان او فطرت دا دی انسانانو چې کوم انسان ظالم او ظلم کوي نو دا نور انسانان چې کوم دي دا انسان ډېر قدر کوي، ډېر عزت یې کوي، یریږي دي. خو چې کوم انسان ورسره وفادار نو د هغه د هغه وفادارۍ صله چې کوم دی انسان داسې ورکوي د هغه د وفادارۍ توهین کوي او ورله سپک ښکاري، هغه ورله اړوسه ښکاري، د هغه ورسره څه ویلیو نه وي چې کوم انسان ورله هر ټایم اویلیبل وي. نو دا بالکل حقیقت دی، ریالټي ده. تاسو وګورئ موږ سره د خپلو رشتو قدر نشته دی، خو موږ لرې لرې رشتې پالو، جوختې رشتې رانه پاتې دي. موږ هغه سړي ډېر قدر کوو چې کوم سړی ظالم وي، کوم سړی چې ظلم کوي نو د هغه نه موږ یریږو هم او د هغه موږ قدر هم کوو. چې لرې هم را روان نو د یارې نه ورله سلام وکړو. او کوم سړی چې موږ سره وفادار وي، زموږ حفاظت کوي نو موږ د هغه توهین کوو، راله د سړي زوی نه ښکاري، د هغه اړو قدر عزت کوو. نه چې کوم سړی زموږ سره وفاداري کوي او موږ سره ډېره ناسته پاسته کوي، موږ له هر ټایم اویلیبل وي، موږ وایو دا اوس ګارخیل دی، د هغه اړو موږ سره څه ویلیو نه وي. نو دا بالکل ریالټي ده. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.